چې زمونږ داخلي په دې کالج کې د نن نه سٹارټ شوی او داخله فارم به تاسو ته په دې سکرین باندې چې کوم الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو علم کې دا ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج خودخیل دا یو ډېر اهم ایشو و ډېر اهم مسله و د علاقې خلکو ته د علاقې طالباتو ته او دا ډیګري کالج د نن په 100 کال مخکې په 2013 کې دا منظور شو او د دې کنسټرکشن سٹارټ او الحمدلله اوس تقریبا دغه کنسټرکشن 2 کال شو تقریبا دا کمپلیټ شو خو تر اوسه پورې په دې کالج کې د کلاسونو د اجرا مسله و د دې حواله سره سلګي ورځې مخکې موږ کوشش وکړ خپل او د علاقې مشران مو په دې خبره باندې راجمع کړل چې راځي چې د هر سنه بالاتر د هر قسمه د پارټونو او د هر سنه بالاتر چې دا کار کړی دی غیله داد ورکو چې دلته کې زمونږ په دې علاقې کې کالج جوړ کو او چې په دې کار کې دلچسپي غستې و او د دې ماشومانو د بنیادی مسله حل کړه چې په زمونږ په خودخیل کې ګرلز کالج ونه نو یا به ماشومان بونیر تتلو یا به ثوابای تتلو خو 2 کال شو دا بلډینګ جوړ شو په دې باندې تر اوسه پورې کلاسونو افتتاح په مختلف وجوهاتو باندې نه وشوي دا ځلو د علاقې مشران موږ جمع کړل او د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر صاحب د هغه په مشرۍ کې دا جرګه وشوه په تحصیل خدوخیل کې تاسو ګورئ په دغه جرګه کې د علاقې ټول مشران ناظمان صاحبان د علاقې د مختلفو پارټو غړي ټول متفق شو په دې خبره باندې چې د دې کالج د کولولو لپاره موږ خپل هر قسمه کوششونه کوو او د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې پوری طور دا کالج کې کلاسز آغاز وکړي زه شکریا ادا کوم بیا په دې موقع باندې چې موږ سره په زموږ جرګې ته راغې او زموږ جرګې ته ښکلا ورکړه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ارشاد الحق صاحب او هغه زموږ د आवाज مخ کې ډیپټي کمشنر صاحب ته ورسو بلکې دغه نه علاوه پرسنل هغه پېښور ته وزټ وکړه په دې کې او زمونږ دا ترتیب الحمدلله برابر شو او زمونږ ریجنل ډایریکټر صاحب احسان الله صاحب هغه په دې کې خصوصي دلچسپي واغسته 2-3 ځله خودخیل تغییر رااله د کالج وزټ وکړو دا غین علاوه نور چې زمونږ کم د ډیګري کالج میل چې کم زمونږ پرنسپل صاحب نور کمال شاه صاحب لطیف صاحب دغه شان د هغه نو سټاپ ملګری موږ سره رااله او دا څومره مسلې چې وي دا تقریبا دغه حوالو لپاره کوشش وکړو زه په دې موقع د یو مشر نوم اغستل ټایم دومره بوینه خو بهرحال څومره مشرانم چې په دې جرګه کې موږ سره شریکو د هغه ټولو موږ ډیر زیات شکریا ادا کوو چې موږ د طالباتو مسله و د زمونږ بچی دي د دې کام بچی دي زما استاد ټولو په شریکه باندې دا درد او تکلیف نو دا مسله الحمدلله حل شو او د هغه تاسو ولیدل چې د پرنسپل آرډر هغه بل ورځ شو د سکرین باندې تاسو وینئ هغه آرډر د پرنسپل چلیږي او وسره نن الحمدلله گورنمنٹ ته هغه ایڈورټایزمنټ وکړو په هغه ایڈورټایزمنټ کې بعد داخلي سٹارټ شوی بنیادی خبره چې زنن کوم کول غواړم هغه دارم چې زمونږ داخلي په دې کالج کې د نن نه سٹارټ شوی او داخله فارم به تاسو ته په دې سکرین باندې چې کوم نمبر دی په واتس اپ په ذریعه سره تاسو هغه فارم حاصلول شي مختلف په سکول کې به د دې لپاره کس ناس وی کالج کې او هغه به تاسو ته فارم درکې طالباتو ته چې کوم طالبات داخله کول غواړي په فری انجینیرینګ کې په میډیکل کې دغه شان په کمپیوټر ساينس کې دغه شان په آرټس کې اف اے اف اس سی داخلي مکمل په دې کې سٹارټ شو دویمه خبره اکثر خلک تاسو کوي چې په دې کالج کې به د سټاپ مسلې نو الحمدلله د سټاپ مسله هم سنشته تاسو ګورئ ان شاء الله ایڈورټایزمنټ ته هغه وشو او دغه شان د ساينس ټیچرز د آرټس ټیچرز څومره چې ټیچرز دي ان شاء الله د 28 تاریخ پورې به دغه هایرینګ وشي کم خلک چې خواهشمند دي چې په دې کې ټیچینګ کول غواړي نو خالصتا د میرټ په بنیاد باندې به په دې کې هغه ان شاء الله سلیکشن کیږي د کلاس 4 لپاره د جونیئر کلرک لپاره څوک هم چې درخواست ورکول غواړي هغه درخواست ورکول شي 28 تاریخ په دې کې چې کوم پوسټونه دي د غیر درخواست ورکولو اخیری ډیټ ته او د غیر علاوه 30 تاریخ زمونږ لاست ډیټ ته په دې کالج کې د اډمیشن فارم سبمټ کولو لپاره لہذا د ټولو اول خبردار
چې طالبات دي بهر صوابۍ ته یو پله او بل پله نه ځي پوری طور دی د سبا نه دلته کې خپل فارمز جمع کی ان شاء الله سټاپ هم دلته اویلیبل فرنیچر هم الحمدلله تاسو ته موږ هغه خیو چې څومره فرنیچر دلته کې روان دی هغه ان شاء الله ورځ نیمه کې به فرنیچر هم د کلاس رومونو راورسي نو دا به زموږ دپاره د علاقې دپاره یو ډیر لوی اچیومنټ وي چې زموږ ماشومان زموږ طالبات زموږ بچای دا به په دې کالج کې د خپل کور خواته سبق وي چا چې هم په دې کالج کې کولاولو کې مرسته وکړه علم رڼا ده جهالت تیاره ده راځي چې علم رڼا خوره کو د جهالت تیارې لري کو او د هر قسمه اختلافاتونه بالاتر د دې کریډټ زه ورکوم د دې علاقې ټولو مشرانو ته د دې علاقې څومره چې زمونږ معززین دي هغوی ته زمونږ انتظامي افسرانو ته چې څومره دي او د هغې نه علاوه چې څومره به د ایجوکیشن زمونږ ذمه داران دي هغوی په دې کې حصه واخیسته د هغه ټولو زه شکریه ادا کوم چا چې دا منظور کړو چا چې د دې لپاره کوشش کړو په تیر ANP ګورنمنټ کې چې کوم د دې منظوري شوی وه بیا د تحریک انصاف په حکومت کې د دې جوړېدل وشو د دې ټولو زه شکریه ادا کوم او انشاءالله موږ به د کام د ترقۍ دپاره او په دې خپله علاقه کې چې زموږ څوک هم رڼا خورئ موږ به انشاءالله د هغوی استقبال کوو د هغوی به موږ ستاینه کوو زه یو ځل ستاسو بیا شکریه ادا کوم او درخواست مې دا دی چې فوري طور دی په دې کې خپل ماشومان تاسو داخل کې انشاءالله په کور باندې به دوی ته بهترین تعلیم انشاءالله ملاویږي ډیره مننه ډیره شکریه